بلنه ورکوم استاد الشهداء غازی دیوبند حضرت مولانا الشیخ رحیم الله حقانی صاحب. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. د ټولو استادانو او د مناظر اسلام مفتی محمد ندیم حفظه الله او د نورو مشایخو په اجازت باندې د دې جلسې عنوان عظمت فقها او عظمت علماء دیوبند دی. د دې دواړو په باره کې زه یو 15 منټه خبرې ستاسو په خدمت کې عرض کوم. الله په قرآن کریم کې د دریو شیانو د منلو حکم کړی دی. یا ایها الذین آمنوا، الله پاک مؤمنانو ته حکم کوي چې اے مؤمنانو اطیعوا الله، د الله خبره ومنئ، و اطیعوا الرسول، او د مصطفی صلی الله علیه وسلم خبره ومنئ، و اولی الامر منکم، او د فقهاو خبره ومنئ. د دریو خبرو د منلو حکم الله پاک کړی دی. د الله خبره ومنئ، د الله خبره قرآن دی، یعنی قرآن ومنئ. و اطیعوا الرسول، او د مصطفی صلی الله علیه وسلم خبره ومنئ. د مصطفی صلی الله علیه وسلم خبره احادیث دي، یعنی احادیث ومنئ. و اولی الامر منکم، او د فقهاو خبره ومنئ. د فقهاو خبره فقه ده، یعنی فقه ومنئ. قرآن او حدیث دا منصوصات دي، نیم دین قرآن او حدیث دی. او فقه اجتهادیات دي، نو نیم دین او شریعت هغه فقه ده. څوک چې د فقه نه انکار کوي نو د نیم دین نه منکر دی. د و اولی الامر منکم خطاب الله پاک مؤمنانو ته کوي. یا ایها الذین آمنوا، اے مؤمنانو اطیعوا الله، د الله خبره ومنئ. د الله خبره قرآن دی. څوک چې قرآن نه مني هغه د یا ایها الذین آمنوا مصداق نشي جوړېدی. و اطیعوا الرسول، او د مصطفی صلی الله علیه وسلم خبره ومنئ. د مصطفی صلی الله علیه وسلم خبره احادیث دي، او څوک چې احادیث نه مني هغه د یا ایها الذین آمنوا مصداق نشي جوړېدی. او اولی الامر منکم، او د فقهاو خبرې ومنئ. د فقهاو خبرې فقه ده، اجتهادیات دي، او څوک چې فقه او اجتهادیات نه مني هغه په کامله طریقه د یا ایها الذین آمنوا یعنی د مؤمن مصداق نشي جوړېدی. فقه نیم دین دی، اجتهادیات زمونږ نیم دین دی. د قرآن او د حدیث او د فقه په مابین کې دا فرق دی چې قرآن او حدیث دا متن دی، د دین مخکې سندي، د حدیث نه مخکې سندي، او د حدیث په آخر کې مسائلی. محدثین د مخکې سند خدمت کوي، فقها وروسته د مسائل خدمت کوي. سند دا مت لاره ده، او مسائل دا منزل او مقصود ده، یعنی محدثین د لارې محافظین دي، او فقها د منزل او د مقصود محافظین دي. محدثین د سند خدمت کوي، او د سند زده کول په ټولو مؤمنانو لازم نه دي. او فقها د احادیثو نه د راوتلو مسایلو د دې خدمت کوي، او د دې زده کول په ټولو مسلمانانو باندې لازم دي. الله پاک په قرآن کریم کې د امت فقهاو ته حواله کړی دی. الله پاک قرآن کریم کې فرمایلی دي چې یو ډله د جهاد ته لاړه شي، فلولا څنګه آیات دی؟ نو الله پاک فرمایي چې یو ډله د جهاد ته لاړه شي او بل ډله د کور کې پاتې شي، لیتفقهوا فی الدین، د دې لپاره چې دوی په دین کې پوهه حاصله کړي. نو چې دوی فقها شو نو ولینذروا قومهم، بیا به دوی خپل قوم ویری. انذار د قوم الله فقهاو ته حواله کړی دی. لدی وجنه تاسو به لوی لوی محدثین ګورئ چې هغه فقهاو ته محتاج ای. امام یحیی ابن معین 12 لک احادیث حافظ دی، خو کان یفتی برای ابي حنیفه، د امام ابو حنیفه رحمه الله د فقهي مسائلو مطابق به د فتوی ورکولې. یعنی په فقه کې امام ابو حنیفه رحمه الله ته محتاج و. د 12 لک احادیث حافظو.
بانی دیوبند مولانا قاسم نانوتوی رحمه الله ته یو بیا ادب راغلو ورته وایي چې تا ته خو الله دومره علم درکړی چې د اجتهاد په مرتبه باندې فایز یې ته تعجب ده تم بیا ولې د امام ابو حنیفه رحمه الله تقلید کوي هغه ورته فرمایي چې ته په ما تعجب کوي خو زه تا تم تعجب وړم چې ته د دومره جهل سرم د تقلید نه ځان مستغني ګڼې د فقهاو نه او د فقهاو تقلید نه کوي د 12 لکو احادیثو حافظم فقهاو ته محتاج ای فقها دا او د محدثینو په مابین کې هغه مشهور واقعه به تاسو اوریدلی چې امام اعمش رحمه الله امام ابو حنیفه رحمه الله ته فرمایل چې انتم ایها الفقهاء تاسو اے فقهاء الاطباء سپیشلیست ډاکټران یې ونحن الصیادله او من دوا پروشان یو وانت ایها الرجل جمعت بینهما او یا امام ابو حنیفه تا د دواړو په مابین کې جمع راوستې ده یعنی ته هم سپیشلیست ډاکټر د دین سپیشلیست او هم دوايان در سره دي یعنی د قران او د حدیث علم هم در سره ده دویمه مسأله چې د دې جلسې عنوان ده عظمت علماء دیوبند یو حدیث دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای چې الله پاک د دې امت د پاره په هر صدی کې د صدی د یوې صدی په اخر او د بل صدی په اول کې الله پاک یو مجدد پیدا کوي من یجدد لها دینها په هر صدی کې الله پاک مجدد پیدا کوي بیا محدثین د دې حدیث په باره کې تحقیق کوي چې دا مجدد به یو کس وي که یو جماعت به نو دا کله یو شخصي هغه د مجدد په حیث باندې الله ونازي نو هغه الله پاک د تجدید کارنامه والی تجدید دا چې په دې دین کې کم بدعات او رسومات او خرافات داخل شوي دي نو هغه ترې نه خارج کی دین په سلو کالو کې ګډوډیږي او رواجونه او رسومات هغه ته خلق بیا د دین په نظر باندې ګوري نو په هر صدی کې الله پاک یو مجدد پیدا کوي چې دا خرافات د دین نه لري کی کله دا یو شخصي او کله یو جماعتي کله داسې وي چې یو جماعت د مجددین وي خو بیا په دې جماعت کې د یو شخص تجدیدي کارنامې ډېرې زیاتې وي او کله کله داسې وي چې د دین مختلفې شعبې وي او د هرې شعبې دپاره بیل بیل مجددي په دې صدی کې او په دې 13 صدی کې چې په دین کې کوم خرافات داخل شوي د دین په نوم باندې کوم رسمونه او رواجونه هغې ته د دین نوم ورکولی کېدو د حنفیت نوم ورکولی کېدو حنفیت او دین دا چې د دې رسمونو او رواجونو د بدعاتو د خرافاتو نه جدا کړو دا تجدیدي خدمت الله پاک د علماء دیوبند نه واخیستو دا د دیوبند اکابر چې دي دا د دې صدی او د دې 13 صدی مجددین دي او بیا د دین مختلفی شعبې دي او په هر شعبه کې الله پاک دا تجدیدی کارنامه د علماء دیوبند نه اخیستې ده مثلا د تصنیف او د تالیف په میدان کې او د علم په میدان کې ټول اکابر دیوبند مجددین دي خو بیا په دوی کې ممتاز حیثیت الله پاک مولانا اشرف علي تانوی رحمه الله ته ورکړو وهکذا نورم و د فرق باطلو په مقابله کې چې د اهل سنت والجماعت عقاید د نورونه ممتاز کړو الله پاک په دې کې ممتازه کارنامه د امام اهل سنت مولانا سرفراز خان صفدر رحمه الله نه اخستو د ډیرو نه اخسته خود د تجدیدی کارنامې په نور کې لګ نمایان دي په دغه فرق باطلو په خلاف باندې د عوام چې دي دا تبلیغ دا د عوامو د پاره یو بهترینه مدرسه ده کله چې په دې تبلیغ کې عوام لاړ شي نو به څوک د دین په نوم دوکه کولی نشي د دین ګنګړپانې بیا لوټ کولی نشي دا یو عظیمه مدرسه ده د دې مدرسې یعنی د عوامو دپاره د خدمت تجدیدي کارنامه الله پاک د مولانا الیاس رحمه الله نه واخیسته هغه هم د علماء دیوبند په اکابرو کې دی او د اسلام د نفاذ دپاره غټه ذریعه چې ده په دې نورو خبرو زه ډېر نه پوهېږم چې په کتاب کې څه دي هغه زه وایم قرآن کریم کې الله پاک د اسلام د نفاذ یو لاره ښودلې ده وقاتلوهم حتی لا تکون فتنه د نورو نظامونو ته وایي چې د اسلام په خلاف باندې وي د اسلام نفاذ وقاتلوهم باندې راځي بل لار باندې نه راځي الله پاک فرمایي وقاتلوهم د دوی سره قتال وکړي قاتلوهم کې بیا بل تاویل هم نه کیږي
چې دا نور شعبې په ځان په قاتلوهم کې داخل کې قاتلوهم باب د مفاعلې دی یعنی ځانم پې وژنه او بلم وژنه وقاتلوهم قتالک حتی لا تکون فتنه دا فتنې دا نور د اسلام په خلاف چې کوم نظامونه دي دا به صرف د قاتلوهم په وجه باندې ختمیږي نور بم الله پاک د نورو شعبو ته د خپل خدمت ثواب ورکوي خو د قاتلوهم مصداق نشي ګرځېدی او فتنه به په دې باندې ختمیږي دا تجدیدي کارنامې چې د قاتلوهم مصداق الله پاک د اسلامي نظام د پاره وګرځولې او دنیا ته اسلامي نظام وښودلو نو دا تجدیدي کارنامې الله پاک د افغانستان د علماو نه واخیستې د اسلامي نظام د پاره په لکونو زرګونو قربانۍ ورکړي په دې زمانه کې مخکې علماء دیوبند په هندوستان کې ورکړي وي او اوس په افغانستان کې دا کمی قربانۍ چې روانې دي نو په سلو کې 98% د علماء دیوبند شاګردان دي نو دا تجدیدي کارنامې الله پاک د دوی نه اخیستې دي الله پاک دې په دې اهل حقو کې مونږ تر مرګ او تر قیامت پورې حساب لري واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین.